بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، زم د علاقې ستونزو سره د مردان سټوډیو نه پرویز خان تاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو، مونږ همیشه لپاره په دې پروګرام کې مختلف مکاتب فکر خلک راولو، هغې سره په مختلف ټاپک مختلف ایشو سره دلته کې خبرې ترې کوو. نن چې زمونږ کم مېلمه دلته کې راوستی دی د هومیوپیتک بېتاجه بادشاه دی او ډاکټر عبدالرشید خان د هغوی نوم دی. دې ځای کې زموږ په تېر دوه پروګرامونو کې هم دلته موږ سره ناست وو او په مختلف موضوعات کم بیماری چې کمې په هغې باندې موږ خبرې اترې کړې وې. نن چې کوم زموږ موضوع ده هغه هیپاټایټس سی بی لکه کالا یرکان، په هغه موضوع باندې موږ خبرې اترې کوو. د ټولو نه مخکې زه ډاکټر صاحب ته هرکلی یم. ډاکټر صاحب، زه بیا تاسو ته یو ځلې په زموږ په پروګرام کې علاقه ستونزو کې په راتلو باندې تاسو ته هرکلی ویم. بسم الله الرحمن الرحیم. پرویز خان ډیره مننه او خصوصا د خیبر نیوز ډیره مننه چې هغې ماله دعوت راکړ او تاسو زه بیا روبللم. ډیره مننه، شکریه جی. ډاکټر صاحب مهرباني. کتونکو، ډاکټر صاحب زموږ تېر دوه پروګرامونو کې هم راغلی، په مختلف بیمارو باندې د دې خبرې اترې تاسو کتلې وې، اورېدلې مو وې. نن چې زموږ کومه موضوع ده هغه د هیپاټایټس سی بی دغې حوالې سره ده. کم کالا یرکان تور زیړې په نوم باندې چې دغه بیماري داسې ده ډېره زیاته خوره شوې ده او ډېر مریضان د دې دي. نن ډاکټر صاحب مونږ خصوصي دعوت په دې وجه باندې ورکړی دی چې هغوی په دې بیمارۍ باندې دې ځای کې خبرې اترې کړي. دا داسې بیماري ده چې دا ډېره زیاته خوره شوې ده. زمونږ کم غریبانان کم طبقه چې کومه ده، غریب خلک خاص کر د دې ښکار شوي دي دې بیمارۍ. نو ډاکټر صاحب، هیپاټایټس سی بی اول خو راته دا وایي چې د دې اقسام څو دي، په څو درجو کې دا دي او د دې علامات څه دي؟ صحیح. پرویز خان، هیپاټایټس یو ډېر ښه موضوع باندې موږ نن ډسکشن کوو. جی. دې کې وي اے بی سی، کیټیګري اے، کیټیګري بی، کیټیګري سی. جی. یو عام یرکان چې کوم ورته وایي، موږ اکثر دا انپړه خلک یا کلیوال خلک ورته زیړ زیړې وایي، وایي عام زیړې دی که نه. جی جی. هغې کې موږ چې دی نو LFT ټیسټ کوو چې په هغې کې لیور فنکشن ټیسټ ورته موږ وایو. او هغې کې موږ SGPT چیک کوو چې یاره د دې د ریشو د ګرمایش څونه زیاته ده، په لیور د دې څونه ګرمایش دی. یو دا خبره شوه. بل تاسو خبره وکړه چې لکه د دې قسمونه نو یو بي دی، هغې ته موږ HBS وایو، په میډیکل ټرم باندې موږ HBS وایو. دریم دی هیپاټایټس سی HCV، هغې ته موږ HCV وایو. خو زه د خپلو کتونکو ته به دا یو خواست وکړم چې تاسو د سکرین د خیبر نیوز په پرده ما وینئ، نو لومبې د هیپاټایټس باره کې به لومبې زه د صفایي خبر وکړم. صفایي چې وي نو دا بیماري به نه وي. زه تاسو ته دا خواست کوم چې کوشش دا کوئ لکه کور کې کمرې دي، فرض که 2 کمرې دي، د هرې کمرې مخې ته یو ډسبین پکار دی او هغې کې یو شاپر کې ښودل پکار دي. که فرض کا په 24 هاورز کې دې کې تاسو څه ګند وان نه چو، نو هم هغه شاپر تاسو راغونډ کې او بارې وغورځوئ. یو دا خبره شوه. دویم جي زمونږ زیات تر د کور ګریلو چې کومې زنانه دي، هغې دا کپړې وینځل چې نو دا دي هفته بعد کوي، 10 ورځې بعد کوي، 6 ورځې بعد کوي. یو ورځ یې مقرر کړي چې په دې ورځ به موږ دا کپړې وینځو. نو کپړې چې کله هغې روزانه کمی خیرنې کپړې وي، هغه دي د واشنګ مشین نه سر اوچتوي او هغې کې جمع کوي. نو هغې کې هم خپل جراثیم د هر انسان یو خپل جراثیم وي، ځکه چې نارینه بار ګرځي، زنانه کور وي، ماشومان بار ګرځي، نالو کې یو څه بل څه کې محله کې، د هغې ابو هوا د وجې د دې دا جراثیم د کپړو کې مکس کېږي. نو د هغې هغه ابو هوا هم د هغې ښه نه ده. نو زه د خپلو خویندو میندو ته دا خواست کوم چې تاسو کپړې وینځئ، دا روزانه وینځئ. که هغه 2 جوړې دي، که هغه 3 جوړې د ډېرو غټو غټو بیمارونو به تاسو بچ یې. بله خبره جداره چې کم واشروم دی په کورونو کې، چې کم واشروم دی د هغې د صفایۍ ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. مطلب هغه موږ به پینایل ورته ووایو یا هارد پیک ورته ووایو که نه، چې کم د کموډ د صفایۍ یا د واشروم د صفایۍ چې کم څیزونه دي هغه روزانه صفایي د هغې پکار ده. روزانه دا نه چې مطلب دا نن د صفایي ورځ ده، نن به واشروم صفا وکړو بیا به 2 ورځې ګندئ. نه، د دې چې مسلسل صفایي کېږي نو دغه شوه. د هغې نه علاوه په هیپاټایټس بي دا جراثیم چې دي، دا لږ ذهن کې کېنوئ زما چې څوک په سکرین په پرده وینئ، نو د هیپاټایټس جراثیم چې دي دا په هوا کې ژوندي نه پاتې کېږي. پرویز خان، لکه مثال یو کس دی، ستا رور دی او هغه ټیسټ نه دی کړی خو هغه ته هیپاټایټس سی شته، هغه یو ګیلاس اوبه وڅښلې، ګیلاس کې لږې غوندې اوبه پاتې دي،
او هغه اوبو نه فرض که بیا هغه انسان چې نو هغه جوټه اوبه وڅکي نو په دې بالکل مه یېرېږئ خو صفایي خو نیم ایمان دی پرویز خان تاسو ته پته را نو چې کوم یو لوښی خلک یو روټۍ پکې وخوري اوبه پکې وڅکي جوس وڅکي نو د هغې په وخت باندې صفایي او بل کور کې چې څونه لوښي لرګي دي هغه الټک دی مطلب دا یو ګیلاس کې اوبه وڅکلی شو نو هغه الټک کېښودل پکار دي که الټی نه ږدې د پاسه پې څه شی کېږده چې دې باندې مطلب نور قسم جراثیم او دا څیزونه نه وي بل هیپیټایټس سی او بي ډېرو خلکو ویکسینیشن وکړل روکتام شروع دی هغه تاسو ته پته د دې 72 انجکشنې دي او هغه انجکشنې مو کې بیا هم هغه انسان چې ټیسټ وکړي نو هغه پی سی آر چې نو پازیټیو راشي نو زه د سکرین په پرده د خپلو کتونکو ته دا خواست کوم چې د چاته هیپیټایټس ای وي هیپیټایټس بی وي هیپیټایټس سی وي نو هومیوپیتیک یو تجربه کار قابل ډاکټر ګوره هغې طرف ته تشریف وړئ او د ډاکټر د طبیعت مطابق کورس کوئ نو انشاءالله امید الله نه ساتم چې د شپږو میاشتو نه والې تر کاله پورې د دې یو بهترین او کامیاب علاج شته او انشاءالله چې دعاګانې به کوئ ځکه چې هومیوپیتیک کمپلیټ او مستقل علاج دی زه د سکرین په پرده باندې بیا دا خواست کوم چې چاته څه قسم تکلیف وي هر قسم کاغه فرض کا سر درد دی کاغه فرض کا د مخ د دانو علاج دی کاغه فرض کا مخ تیر سریری کاغه د نظر مسله را کاغه د مری مسله را کاغه د ټانسز مسله را کاغه د وجود د دردونو مسله را کاغه د زړه مسله را کاغه د تریخي د کانی خبره را کاغه د ګردې د کانی را کاغه د شوګر د پرویز خان نو دې کې بهترین او کامیاب علاج شته د اپریشن نه مخکې خامخه یو قابل ډاکټر لځئ هومیوپیتیک ډاکټر له او هغه نه مشوره اخلئ که هغه ووایي چېرې د دې علاج ما سره نشته نو بیا د هغې نه بعد تاسو د اپریشن سوچ کوئ خو په هومیوپیتیک کې د هر مرض کمپلیټ او مکمل علاج شته جی لکه مقصد ډاکټر صاحب دا چې هومیوپیتیک کې مکمل علاج شته د هر مرض جی جی بالکل ډاکټر صاحب وخت شوی موږ سره دلته کې د وړې شاندمې کتونکو اخلي وړه شاندمه تاسو هم چېرته ځئ مه موږ سره اوسئ کتونکو یو ځل بیا راته په پروګرام کې هرکلی وایي زموږ علاقه ستونزې د مردان سټوډیو نه روانې دي دلته موږ سره ډاکټر عبدالرشید خان کم چې د هومیوپیتک بېتاجه بادشاه لقب هم ورکړی شوی دی موږ سره موجود دی او زموږ یو اهم کوم موضوع چې کومه دا نن کومه بیماري ډېره خوره شوې ده هیپاټایټس سی بي په هغې باندې زموږ کم چې کاله یرکان په نوم باندې هم یادېږي په دغه باندې زموږ خبرې اترې روانې دي ټولو نه مخکې به زه دلته کې دا ډاکټر صاحب په هکله به ووایم چې یاره ډاکټر صاحب د دې په مردان کې هم 3 ځلې دلته کې 3 ورځې دلته ناست دي او ژوندون هومیو کلینک په نوم باندې د دې د کم چې په شمشیر روډ باندې قائد اعظم سکول دی هغې سره خوا په خوا باندې دلته کې د دې کلینک دی په جمعه هفته او د پیر په ورځ باندې 3 ورځې دلته کې ناست دي په مردان کې او بیا د اتوار ورځې جوټي او د هغې نه پس چې کوم دی بیا 3 ورځې په چارسده کم چې فاروق اعظم چوک دی المصطفی پلازا پای کې دی منګل بدھ جمعرات دا 3 ورځې په چارسده کې ډاکټر صاحب سره زموږ خبرې اترې روانې دي د هیپاټایټس سی بي کم کاله یرکان تور زړې په نوم باندې چې کم یادېږي دغه مرض ډاکټر صاحب تاسو خو ډېره ښکلې او ډېره ښه خبره وکړه خاص کر د زموږ چې کومې خویندې میندې دي په کورونو کې ناستې دي همدغه روټین دی چې یاره کپړې چې کومې دي هغه د هغې کې یا خاص کر د ماشومانو چوټي مې په د اتوار په ورځ باندې نو د اتوار په ورځ باندې دغه کپړې دي وینځي او همدغه روټین دی چې کپړې رالي او په واشنګ مشین کې ږدي او په هغې کې جمع کېږي تاسو ډېره ښه خبره وکړه او ډېر ښه زموږ کوم خویندې میندې چې دا کوم پروګرام ګوري نو هغې به د دې نه دغه ډېر ښه عبرت به ترې والي او دغه د خاص کر د صفایۍ دغه به دا وکړي بل راته دا ووایه ډاکټر صاحب د دې علامات څه دي ړومبې خو جي د دې علامات دی چې د انسان خو لوږه ختمه شي لوږی نه جی او غلیظي پن پکې راشي انسان ناراسته کېږي خو د دې نه مخکې به زه یو بله دا خبر وکړم پرویز خان چې زه د سکرین په پرده د خپلو کتونکو ته دا یو خواست کوم چې مونځ په ولاړه کوئ کم انسان لکه تاسو وګوره دا کرونا وایرس چې راغلی دی وایي کم انسان چې 15 وخته مونځ کوي 15 وخته دی او 10 چردام کوي یعنی هر مونځ له دې ځان تیاری نو د ده به کرونا وایرس نه دی بچ وي نو تاسو لکه یو انسان وایي چې زه په ولاړه مونځ کوم مونځ په ناسته نه قبلیږي یو انسان په ولاړه مونځ کوي نو په هغې کې دا ده چې دته به د جوړونو تکلیف نه بل د هیپاټایټس باره کې څوک موضوع د هیپاټایټس ده نو په هیپاټایټس کې چې زموږ زنانه ذات
زه به دې ته دا ووایم چې دی د خولې صفایي نه کوي او زیاتره ریشو چې را دا 10% د نارینو نه زیاتره د هیپاټایټس A B C دا د زنانو لږه زیاتره ولې زیاتره په دې وجه زیاتره چې دا زنانه په هفته کې یو پیره دی دنداسه راوالي یا مطلب مسواک وکړي یا ټوت پیسټ وکړي نو دا لوښي پرویز خان لکه یو انسان چې د غرمې کم لوښي کې روټۍ وخوري سالن وخوري نو هغه څخه لوښي کې بیا ماښام څوک روټۍ خوړی شي دغه شان د خولې مثال د یو پلیټ دی نو که موږ لږ غونتې د خولې صفایي وکړو خو دا صفایي د خولې چې را دا د ماسخوتنې را څه ټایم چې انسان خوراک بند کړي او دی اوده کېږي دله چې دی نو اکه ټایم صفایي پکار ده ځکه چې د شپې مسواک برش ټوت پیسټ دا د شپې چې څوک کوي دا د خپل ځان دپاره کوي د خپل ځان د صحت دپاره کوي او د سارې دا برش چې کوم دی یا مسواک د سارې دا د خلکو لپاره دی چې مثال چا سره کینې محفل کې چې ستا د خولې نه بوی نه ځي او مونږ خلک چې مونږ د سارې برش کوو د ماسخوتنې نه کوو د هغې د وجې که تاسو وګورئ ډینټسټي کې چې څونه ډاکټرز دي زما زویم ډاکټر هارون هم ډاکټر دی تاسو ته پته را هغې ړومبې چې کله پیشنټس ګوري نو هغې ته ړومبې HCV HBS کوي ویسې نه چې تور زیړی وي بل الحمدلله په ډینټسټي کې مو داسې یو انسټرومنټ راغلی چې ډسپوزیبل کټس اوس ملاویږي هغه به مریض واخلي یا به ځان سره مریض کور ته وړي هغې د وجې چونکې دا تور زیړی معلوم نه دی نو په دقه وجه باندې چې د خولې صفایي چې څونه کېږي دونه به دی د ډېرې بیمارۍ نه بچ وي جی بل ډاکټر صاحب تاسو څنګه چې و چې یاره ناراستی لوګه وته هم نه لګي وته روټۍ خوراک هم ډېر نه کوي آیا چې د دې بیا علاج ډاکټر ته دی لاړ شي نو دا ویکسین چې کومې تاسو یاد کړئ چې یاره 72 ویکسین دته لګي دا په کم درجه کې بیا دی لګي آیا دی ډېر لکه څنګه چې کینسر مرض دی د هغې درجې چې هغې ته ورسي بیا لاعلاج شي کله چې د دې ټیسټ وشي اول وشي HCV هغه HCV نه بعد بیا د دې یو بل ټیسټ دی HCV الیزا ورته موږ او دا جی په اینه باندې لګي نه دا په بلډ کې وي د هغې نه چې کله اینې ته کنورټ شي هغې ته موږ لیور سیروسس وایو لیور سیروسس نو د LFT نه بعد HCV د HCV نه بعد بیا موږ الیزا HCV الیزا وکړو چې الیزا وکړو نو موږ ته کوانټیټي وښیي چې ستا د بدن نارمل جراثیم څونه دي او راغلي څونه دي نو هغه ایلوپیتھک ډاکټران خو د هغې د قوت مدافعت د وایټل فورس لپاره دی ایویان بس تجویز کوي چې ایویان 400 ملي ګرام یو ګولۍ خوره هغه ستا ورته قوت بړاوي ستا قوت بړاوي خو ستا دننه جراثیم نه ختموي نو زه د سکرین په پرده چې ما څوک هم ویني او چاته تور زیړی وي هیپاټایټس A B C چاته هم دا ستونزه وي چا ویکسینیشن کړي او د هغې PCR بیا پازیټیو راغلي نو زه دې ته خواست کوم چې هومیوپیتھک طرف ته راشئ یو تجربه کار ډاکټر وګورئ یو ایکسپرټ ډاکټر یو سینیر ډاکټر وګورئ د هغه نه علاج وکړئ کورس پوره کړئ او انشاءالله دا کومه موذي مرض چې کم دی کم جانلیوا مرض دی دې نه به الله پاک تاسو له مکمل صحتیابي درکړي انشاءالله هومیوپیتھک کې د هر مرض علاج شته هومیوپیتھک کې کمپلیټ علاج دی علاج پرویز خان هغه علاج دی چې انسان علاج وکړي د دوایي وخوري د ټیک شي بیا د دوایي نه خوري نو دا علاج دی او پرویز خان زما خو په مونځ کې په هر مونځ کې دا د الله نه سوال دی چې یا الله ماله هغه مریض راولي چې تا پکې خیر او شفا یې خیرې هغه مریض مه راولي چې خیر او شفا پکې نه ځکه رزق ورکول والا غبره ذات دی زه صرف د خدمت په شکل ناست یم او الله پاک دې ماله هغه مریض راولي چې شفا او خیر پکې وي ډاکټر صاحب کټګوري خبره تاسو کا A B C A څه شی دی دغه کمې درجې والی B بیا کمې درجې والی مریض دی C کمې درجې والی مریض A چې دی نو دا لکه عام زیړی ورته موږ په پښتو کې وایو او دا مخکې بیماری دا وي پرویز خان لکه اکثر مخکې به ډېرې زیاتې وي د ماشومانو اکثر چې پیدایشي دغه ووایي به چې یاره موږ چې ماشومانو نو اکثر به داسې یاره ګاونډ کې یو کس و بابا و الټی وی وینې وکړې او دی مړ شو دا دته هیپاټایټس C و خو علاج یې نو د هغې ټیسټ د هغې لیبارټري نه وه اوس هر څه موږ ته ښکاره شوي دي هر یو څیز موږ ته ښکاره شوی نو په دې وجه هیپاټایټس B او C دې ته موږ په ساده الفاظو کې تور زیړی وایو او هیپاټایټس A چې د عام زیړی دی د دې یو هیسټري ما سره شته پرویز خان هغه یو زنانه وه زموږ رشته داره وه او د هغې خاوند ته هیپاټایټس C لګېدلو بیا لیور سیروسس شو هغه بیا چې نو یو کال بعد هغه وفات شو نه زموږ رشته دارۍ کوو نو هغه زنانه ته ما ویره ته دا یې چل وکړه چې تم ځان له احتیاطي ټیسټ وکړه ځکه چې دا هیپاټایټس C یا B
دا د خاوند نه ښځې ته لګي د ښځې نه خاوند ته نه لګي خو د خاوند نه ښځې ته لګي نو موږ احتیاطاً بیا هغه خوراکۍ ته چې نو هغه ټیسټ وکړو نو هم پازیټیو راغی موږ ډېر زیات خفه شو چې یو مړی سنبال که دا بل ژوندی مړی راله الله راکړو دا به څه کوو نو د هغې په محنت سره لکه مطلب دا دی شپږو میاشتې موږ په هغې ریسرچ وکړو زموږ سینیر ډاکټرز دي په لاهور کې دي په کراچۍ کې دي هغې سره زه په نیټ باندې هغې سره زه آنلاین وم ما ورسره کنیکټ و او هغې نه بعد چې نو مونږ هغې یو داسې یو دوایي تجویز کړه چې هغې ته مونږ وایو وین سی ټاکسیکم دا وین سی ټاکسیکم انټي ایچ سی وي ایچ بی ایس ویکسین دی په هومیوپیتیک کې دا مسلسل مونږ خوراکۍ ته 6 میاشتې ورکړو او چې بیا هغې پی سی آر ټیسټ وکړو نو الحمدلله هغه بالکل نیګیټیو را او یو نارمل زندگی تیری د دې هسټري 12 کاله وشو خو هغه زنانه ډاکټر صاحب راځو هم دا خبره ته راځو زه به تاسو نه د مریضانو تپوس کوم چې کم قسم دغه شان مریضان تاسو ته راغلي خو دلته موږ سره وخت شوی د یو وړې شان دمې کتونکو عقل یو وړه شان دمه کتونکو یو ځل بیا ورته په پروګرام کې هرکلی وایو موږ سره د هومیوپیتک بېتاجه بادشاه ډاکټر عبدالرشید خان ناست دی د هغې چې کوم نن موضوع ده زموږ هیپاټایټس اے بي سی په دغه کاله یارکان په نوم باندې تور زیړی چې کوم دی د هغې په هکله باندې زموږ خبرې اترې روانې دي ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې یاره تاسو دا خبره وکړه چې څوک پوه نه په دې مرض باندې چې زما دا بیماري ماته لګېدلې ده هغه خوراکونه هم دغه شان د کم د مسالېدار خوراکونه دي هغه هم کوي دا کې بیا اخري داسې درجې ته ورسي چې هغه په دې بدن کې اوبه وشي جی بالکل دغه کومه درجه ده جی دا دې ته موږ لیور سیروسس وایو دا داسې دی بابیڼۍ کې یو ماشوم هغه تقریبا 18-20 سالو زه چې لاړم نو ما ډېر غټ افسوس وکړو ډېر علاجونه لکه کړي وه خو بالکل د خېټه کې رګونه ښکاره شو او خېټه پې ډېره غټه پړسېدلې وه او هغه نه جي 2-3 پیرې یو 2-3 لیټر اوبه میستې وې نو بدن کې اوبه وشي ډېر زیات خراب و خو ایلوپیتیک میډیکل سپیشلیسټ انګریزي میډیکل سپیشلیسټ ورته ویلو چې دې کور ته بوځئ او دې به چېرې نو یو میاشت نیمه به یي بس بیا به الله به والي ځکه چې د دې علاج ما سره ممکن نه دی او جی او هغه ماشوم چېرې نو هغه اوبه هم پکې وششوي هغه مسلسل علاج سره یو کال د هغه په محنت لګېدلو خو چونکې هغه باندې ما ګرځېدل بند کړي دي چېرې ډېر به ګرځې نه ځکه چې هغه لیور کې دغه مریض تاسو ته راغلی جی بالکل جی ډاکټر زه ولتلم جی راغلی نو جی لږ تعلق و پرویز خان لکه ځان چې والی ورته ما دی ډاکټر صاحب ما سره لږ لړ شه نو هغې له زه هلته لاړم او د هغه مریض 25% لیور ختم شو جی د نیمې نه لږ کم یعنی څلورمه حصه د هغې نه ختمه وه او هغه انسان چې اوسه پورې جمدېرې او هغه بدن کې چې کتونکو ډاکټر صاحب خبره اتره تاسو اورو ډېره اهم خبره ډاکټر صاحب وکړه چې یاره د ډاکټر د طرفه لا علاج شوی یو میاشت ټیم چې یاره بس تاسو دا یو میاشت نیمه به ژوندي او په کور او کټ ته د هغې کې چې په خپل کټ او پوزي باندې چې کوم دی دې ساه ورکړي هغه مریض چې کوم دی ډاکټر صاحب ورغلی دی هغې ته او ډاکټر صاحب یې علاج کړی دی په خېټه کې اوبه شوې وې مکمل خېټه پړسېدلې وه او ډاکټر صاحب وینا مطابق چې یاره ما د هغه علاج وکړو هغه الله پاک ښه کړی دی جی بالکل داسې دی جی بالکل الله والا صحت ورکړی دی او ما خو تاسو ته مخکې مو اوس هم زه دا سوال کوم چې یو خو کوشش تا کوي چې یو ډاکټر یې زه پرویز خان ما 12 ملکونه کتلي دي اوس هم زموږ په را روان 20 مارچ باندې د ملیشیا کولالمپور کې یو کانفرنس دی هغې له به زم د یو هفتې لپاره نو ما ډېر کانفرنسونه اټینډ کړي دي او د هغې په هغه ډېر مختلف کانفرنسونو اټینډ کېدو د وجې الحمدلله دې کې یو ګولډ میډل ما ته جیره انګلینډ نه میلو شوی دی یو ګولډ میډل ما له پاکستان راکړی دی هغه هم په دې وجه چې موږ په هیپاټایټس باندې ډېر زیات ریسرچ کړو او په هغې کې موږ 4 ډاکټرانو هغه 4 ډاکټرانو کې په لاهور کې بیا یو کانفرنس وشو او په هغې کې چې کوم موږ تاسو ته وختي موږ دوايي یاده کړه وینسیټاکسیکم دا د هغې یو دوايي یو ډاکټر و د موږ په شراکت باندې په ریسرچ باندې دا دوايي تیاره شوه د هغې په بدل کې بیا هغې ما ته چېرې نو اعزازي ګولډ میډل راکړ شي ډاکټر صاحب اخري موږ دغه وایي چې یاره خېټه کې اوبه وشي جی اکثر ډاکټران یې لا علاج یې جی د بچکاوېدو د دې نه د بچ کېدو څه هغه یو کس ته پکار چې هغه څنګه به ځان ساتي او خاص کر جي لکه زه به دا وایم چې یاره
چې کوم ځای دا اوبه زیاتره دا د اوبو نه هم لګي چې یاره اوبه خرابې دي اوبه د دې ځای د هغې د هیپاټایټس سی بي کاله یرکان د هغې نه جی لګي بالکل. د اوبو د دې څه بالکل جی اوبو خو چې زه به دا ووایم پرویز خان که یو انسان وسم نه لري زه به حکومت وقت ته دا ووایم چې واټر منیجمنټ چا سره دی دي له پکار دی چې مطلب دا دي خامخا فلټر ولګي کومې ټینکۍ نه چې کومې اوبه تللي دي هغه ځای په ځای لیک شوي دي هغه ځای په ځای کریک دي او هغه نالو اوبه دې سره مکس کېږي د دې نه بالکل دا لګي او ما خپل کور کې زه وس لرم نو ما لګولې دي خو فرض که دا که وینو د دې فلټریشن دا مشینان ډېر په 15,000 روپۍ کېږي هر کور کې په اسانه لګېدی شي که چاته هم دا وي نو د اوبو د جراثیم د وجې دا بیماري پیلاویدی شي او بله خبره چې دا چې خوراک کې لږ احتیاط کوئ موږ خلک خوراک چې بازارونو کې او مطلب دا پیزې برګرې دې څیزونو لږ غونته اجتناب پکار دی خوراک کم پکار دی کم انسان ته چې دا پرابلم راځي او د ګیس پرابلم وي معدې سوځي یا د خولې ذایقې ټیکني خېټې سختې نو دله لومبې ایچ پایلوري ټیسټ پکار دی ځکه چې لومبې په معده کې د ایچ پایلوري جراثیم راځي د هغې نه بعد بیا فردر هغه بیا نور ته کنورټ شي چې هغې ته موږ هیپاټایټس A B C وایو نو بیا هغه بیماري را کنټرول کول بیا ډېر زیات مشکل وي کوشش دا کوي شیخ سادي صاحب فرمایي چې کم گفتن کم خوردن کم سوختن صحت کاملتن کم انسان چې لږې خبرې کوي کم انسان چې لږ خوب کوي کم انسان چې لږ خوراک کوي نو دا روغ صحت نشاندهی را عمر الله ورکوي خو چې ته لږ غونتې احتیاط کوې د ډېرو مرضونو نه ته بچ پاتې کېدی شي ډاکټر صاحب تاسو د صفایي خبره مو وکړه د صفا اوبو خبره مو وکړه چېرې د اوبو نه زیاتره دا تور زیړی چې کوم دی دا لګي احتیاطي تدابیر څه پکار دي احتیاط خو یو انسان دی هغه فرض که په لاره ځي د له ماسک لګول پکار دي ځکه چې زیاتتر دا کم چې زمونږ بدمرغه پاکستان کې صفایي شته نه که یو ګاډی مخې لم راشي نو چې کور ته راځو نو پوز یو غوږونه او مخ هم ټول د ګندون نه ډکي نو ماسک لګول پکار دي د هغې نه علاوه که فرض که دې څه خوراک یا کور ته څه سبزي وړي 10 روپۍ دی ګرانه والي خو یو صفا ماحول دی وګوري صفا دکان نه دی والي د صفا هوټل نه خوراک یوسي او هغه وګوري چې د دې د صفایي شته نشته نو چې کوم ځای کې ته ډاکټر صاحب دا میلې چې کومې دي جمعه بازار دی جمعې میلې دی اتوار میله بازار دی پته یې کوم اکثر دا چې ګوره هلته کې دا لرې اکثر دا کړي چې وګوره ټول دغه کلیجي شوه نه بالکل دا خو بالکل نه دي خوړل پکار دي بل زه مینوال ته دا خوښ چې کوم انسان د هیپاټایټس A B C مریض وي نو دله کم از کم د غټ څاروي خوراک نه دی پکار که غټ څاروي اینه وي که د غټ څاروي غوښه وي که د غټ څاروي خپې وي که هغه مازغه وي لکه کوم چې د خوراک څیزونه دي نو غټ څاروي د نه استعمالي دی که هم چې نو د هیپاټایټس B C د راتلو امکان وي نو ځوان څاروي یا ورکوټي څاروي د دې استعمال کوي نو ان شاء الله کافي حد پورې به تاسو د دې مرض نه بچئ ډاکټر صاحب تاسو خو ډېرې پیدامنې او ډېرې مفیدې خبرې کړې وکړې بل میسج زموږ کتونکو ته څه ورکول غواړئ د خبر نیوز په دې شیشه باندې په تلو تلو کې به پرویز خان زه د کتونکو ته یو اکوالیزري ووایم چې د کوپر نه بعد لویه ګناه چې رنو دا د لازاري را که هغه مؤمن دی که کافر دی کوشش دا کوئ چې رچا د لازاري مه کوئ په خپل حالاتو باندې صبر کوئ او چاته مه خفه کېږئ بغض کینه مه راولئ انشاءالله چې کافي حده پورې به ستاسو دا زندګي ښه وي ځکه چې چا انسان په زړه کې چاته خفګان کړی دی چاته بغض کینه ساتلی را د هغه دنیا هم غرقه شوې را د هغه آخرت هم غرق شوی دی په دې ټول پروګرام کې داسې الفاظ په تاسو باندې زما بد لګېدلي نو معافي غواړم والسلام ډاکټر صاحب ډېره مننه تاسو زموږ کتونکو ته ډېرې ښې مفیدې مشورې مو ورکړې او بیا مو ته نصیحتونه هم ډېر ښه وکړو ته کتونکو ډاکټر عبدالرشید خان مفیدې مشورې تاسو واورېدې خپل کوربه پرویز خان ته د راروان نیکسټ اتواره پورې د یو نوي پروګرام سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې ما ته اجازت راکړئ د الله په امان